السلام علیکم. د جمعیت علماء اسلام مشر په باره کې مولانا فضل الرحمن سے په باره کې حامد میر عجیبه انکشاف کړی دی. حامد میر وایي چې زرداری سره د مولانا فضل الرحمن سے ملاقات او د پی ټی آی والا سره د مولانا سے ملاقات میډیا والا دې تپوس کړی چې مولانا فضل الرحمن صاحب قوم ته څه تاثر ورکول غواړي چې یو طرف ته د پی ټی آی والا سره ملاویږي او بل طرف ته بیا زرداری سره. نو حامد میر ورته وایي هغه دا تاثر ورکول غواړي او مولانا صاحب مقصد دا دی چې ما ته عہده هیڅ حیثیت نه لري بلکې ما ته اوس هم عہدې تیارې دي خو ما ته عہده هیڅ حیثیت نه لري بلکې زه قوم ته حقیقت وایم او د قوم مخې ته به هغه څه ږدم چې څه حقایق یي. حامد میر وایي د پی ټی آی او د جی یو آی تر اوسه پورې دا جوړ ولې نه راځي؟ د دې وجه څه ده؟ حامد میر وایي د دې وجه دا ده چې مولانا فضل الرحمن صاحب ته پته ده چې د پی ټی آی د حکومت سره رابطې شروع دي، روانې دي، خفیه بیکډور روابط شته او د ادارو سره. نو مولانا فضل الرحمن صاحب په دوی باندې شک دی او مولانا فضل الرحمن صاحب بار بار دا اظهار هم کړی دی چې تاسو د پی ټی آی والا اول خپل شوق پوره کوئ، د حکومت سره خبرې وکړئ، د ادارو سره یې وکړئ، د هغه ځای نه چې فارغه شوئ بیا راشئ ما سره کښېنئ او خبرې را سره وکړئ. نو حامد میر وایي چې اوس د فیض حمید د گرفتارۍ نه بعد تقریبا د پی ټی آی 75% پاور چې کوم دی هغه مات شوی دی، هغه ختم شوی دی. نو اوس دوی مجبوره دي چې بار بار مولانا فضل الرحمن صاحب ته راځي او د مولانا فضل الرحمن صاحب شک هم اوس لږ لږ ختم شوی دی د فیض حمید د گرفتارۍ نه پس. بل طرف ته زرداری د مولانا صاحب سره ملاقات کړی دی او په تحفه کې ورته ګن ورکړی، بندوق یې ورکړی، مشین یې ورکړی. نو دغه یوتیان دا بعضې یوتیان دوی اعتراض کوي، دوی وایي چې مولانا فضل الرحمن صاحب خو عالم دی، په کار وده ته په تحفه کې قرآن عظیم الشان پیش کړی وی، خو ملګرو دا هغه بېدینه مخلوق دی چې دوی ټول عمر په بېدینۍ کې تیر کو او ټول عمر یې په ناچ ګانا او په ګډا کې تیر کو. کم سے کم د الله بندګانو څه لږ ډېر خو د اسلام سټډي وکئ. تاسو تاریخ وګورئ د صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم اجمعین چې هغوی ټول عمر یو بل ته تحفې ورکړي دي، سی ورکړي دي، تورې یو بل ته تحفو کې ورکړي دي، نیزې ورکړي دي. نو اسلحه تورې نیزې دا د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سنت مبارک دي، دا د ځان سره ښودل او د دې ټریننګ کول، د دې چل زده کول دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت مبارک دی. و ظالمانو تاسو د دې نه څه خبر یې؟ زرداری او نواز شریف دا خلک چې کوم دي دا ډېر هوښیار خلک دي، دوی ته پته ده چې د حالات د کنټرول نه بهر دي. نو ځکه مولانا صاحب ته بندوق پیش کړی دی د ځان د خلاصولو دپاره. خو یو عمران خان ستاسو مشر چې بېوقوفه انسانو د مولانا صاحب سره پنګه واخیسته، نو اوس کم حد ته ورسېدو. زرداری نواز شریف دا دومره بېوقوفه نه دي، دا ډېر هوښیار خلک دي. ښه او د بدو خبرې نه کومه خو هوښیار دي، دوی ته پته ده چې حالات د کنټرول نه بار دي. نو ځکه مولانا صاحب له راځي او په تحفو کې ورته دغه بندوق پیش کوي د ځان د خلاصولو دپاره چې مولانا صاحب ګورې موږ ته څه ونه وی. او د مولانا فضل الرحمن صاحب او د زرداری په ملاقات کې تلخ کلامي هم شوې ده. مولانا صاحب انتهایی په غوسه کې او د زرداری سره ډېره تلخ کلامي هم شوې ده. د پیپل پارټي رهنما وایي چې موږ په حکومت کې د مولانا صاحب دغه غوسه او تلخ کلامي موږ برداشت کړه.